بسم الله الرحمن الرحيم. واعلم أن الآية تحتمل أوجها من الإعراب أن يكون ألف لام ميم مبتدأ على أنه اسم القرآن أو السورة أو مقدر بالمؤلف منها. دیو عالمنا تاسو ته د ذالک الكتاب لا ریب فیه او د الف لام میم د دې ټولو مجموعي ترکیب او آفس کې د دې جملو د یو بل سره د ربط او د تعلق هغه بیان کی. نو علم پوښ ان الآیه آیات کریمه تحتمل اوجها دا احتمال لري د یو څو قسمونو من الاعراب د ترکیب. مخکې اشاره ورکړې وي خو هغه مستقل ترکیب نو ها او دا مستقل د دې ترکیب بیانې. اولنی ترکیب دا بیانې چې ان یکون الف لام میم مبتدا، الف لام میم به مبتدا شي على انه اسم القرآن، الف لام میم به یا د قرآن نوم شي او السورة یا به د سورت نوم شي او مقدر بالمؤلف منها او یا به مقدر شي په مؤلف منها سره. پوهیږئ به خبره باندې د دې درېو واړو سورتونو نه علاوه الف لام میم کې چې کوم نور احتمالاتو هغه روانه غستل. پوهیږئ به خبره باندې ها ځکه کدا مقسم به واقع شي لکه مخکې ویلو یا په طریقې د تعدید سره راشي اسماء معدوده او پشان الف لام میم. پوهیږئ بیا خو د ما بعد نه منقطع شو، څه شو جدا شول او دی خو څه بیانې آفس کې د دې ټولو جملو ربط بیان که اسماء الله ګرځین بیا به پکې چې کم دی نه مضاف راوباسي چې الف لام میم منزل ذلک الکتاب. پوه شولې او دې د قرآن د دې آیات کریمه نظم داسې بیانې چې هغې کې تکلفات را نشي، ها بغیر تکلفاتو نه آفس کې د یو بل سره تعلق راشي. نه یو صورت دا چې الف لام میم مبتدا شي د قرآن نوم بشي یا به د صورت نوم شي یا به مقدر شي په مؤلف من هذه الحروف سره او وذلك خبره ذلك بوله شي خبر شي. الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الف لام میم مبتدا شولا او ذالک الکتاب څه ده خبر ده. الف لام میم نه مراد قرآن ده، قرآن دا کتاب ده یا سورت دا کتاب ده یا مؤلف من هذه الحروف ذالک په دې یو ترکیب باندې اعتراض راځي. نو وان کان اخص من المؤلف سرا افیس چې کوم دی نه خبره کی چې کله الف لام میم معنا شي المؤلف من هذه الحروف. المؤلف نو ما ته ګوره دې صورت کې به المؤلف من هذه الحروف عام شي ځکه د دې حروف نه قرآن هم جوړ دی او د قرآن نه علاوه نورم ستاسو ناکد لیکلی دی، شعر جوړ دی، خطبه جوړه ده، رساله جوړه ده، نور کتابونه ترېنه جوړ دي که نه. نو المؤلف من هذه الحروف سو ګرځېدو عامو ګرځېدو او ذالک الکتاب څه دی اخص دی که نه. مؤلف من هذه الحروف عام شو که قرآن شریفی او که غیره او ذالک الکتاب څه شولو اخص. او تاسو ویلی چې اخص دا نه حملیږي په اعم باندې، ها اخص دا په اعم باندې بلکې اعم با حمل کوي بچا باندې په اخص باندې. ها تاسو دې سی وایي زید انسان خو الانسان زید نه وایي. ها اپیسه پوهیږئ اصل کې خاص چې دی اپیسه بو نو خاص چې ده
نو دا ذاتی متأصله ده ها او دا عام چې ده نو دا عام وجود منتزع ده د چانه د خاص. تاسو ګورئ کنه انسان چرته شته دی خو که په ضمن ده زید عمر بکی حیوان چرته شته دی په ضمن د انسانانو کې دی نه پوهېږئ. نو د عام انتزاع عام چې راوځي نو عام د چا نه راوځي د خاص نه پته ولګېدله خاص اصل شو په وجود کې ها او عام تابع شو په څه کې وجود کې. نافذ صاحب کم شی چې اصلي په وجود کې هغه به موضوع وګرځي او کوم شی چې تابع دی بس کې په وجود کې هغه به محمول وګرځي. زید انسانون ویل کېږي که نه ځکه زید خاص دی او دی اصل دی په وجود کې او انسان عام دی دی په وجود کې د څه دی که زید موجود شو جو انسان به موجود شي که عمر موجود شو جو انسان به موجود شي. نو داسې ویل کېږي زید انسانون او الانسان زیدون. نو دلته خو وګوره المؤلف من هذه الحروف ذلك کم کتاب چې مؤلف کیږي د دې حروفو نه هغه صرف دا قرآن دی نه قرآن نه دی ډېر څیزونه دي پوه دې شولې نه دې تا ته وایي وان کان اخص ذلك اگر چې اخص من المؤلف مطلقا د مؤلف مطلق څه مطلب چې هر څیز چې پوهېږه په خبره باندې که قرآن شریف او که د قرآن شریف نه علاوه بل اول اصل او قانون خدا دی چې ان الاخص لا يحمل على د خاص حمل په اعم باندې نکی ندی وایي چې لأن المراد به المؤلف الكامل افي سیب د مؤلف نه تش مؤلف و نخلوها بلکې د مؤلف نه وسو اخلو هغه مؤلف چې په خپل تعلیف کې کمال ته رسیدلی ها ویږي د فصاحت په درجو کې آخري درجه د بلاغت په مرتبو کې آخري مرتبه ته رسیدلی. نو دا او ذالک الکتاب بیا د یو بل سره مساوي شو او مساوي محمول کیږي په مساوي باندې الانسان الناطق یا الناطق انسان ویل کیږي کنه. نګوره ورته لأن المراد به ذکر مراد په مؤلف سره المؤلف الكامل او هغه مؤلف ته چې هغه کامل فی تالیفه په خپل تالیف کې البالغ اقصى درجه الفصاحه چې هغه رسیدلی هغه اخیری درجه د سطح فصاحت و مراتب البلاغه دې پوری پوه شولې الف لام میم مبتدا او ذالک خبر خالق ذالک پس د الکتاب او شاته سره نو الکتاب صفت ذالک او دا ذالک د پارسه شي الف لام میم مبتدا او ذالک الکتاب موصوف صفت دا ولا یو ترکیب دویم وان يكون الف لام میم خبر مبتدا محذوف الف لام میم خبر د مبتدا هذا الف لام میم هذا يا المتحدى مؤلف من هذه المتحدى مبتدا شولا او الف لام میم معنی مؤلف من هذه الحروف دا ولا خبر شو خالق مبتدا خبر شو نو په اخوا ذلك نو ذلك خبرا ثانيا دا خبره پوهیږي دا خبره او یا خبر ثانی نه بلکې دا بدل له څه ده نافذ صاحب مبتدا با راو با سه مبتدا با راو با سه محذوف ده کنه او الف لام میم بس شي مبدل منه بشي او ذالک بترنا بدل شي یا مبتدا محذوف راو با سه الف لام میم به خبر اول شي او ذالک به خبر په ترکیب پوهیږئ کنه او کتاب خو بهر حال صفته سره او ذالک الکتاب موصوف صفت یا بدل یا خبر دویم خبر شلو پیسه پوه شلو دا دویم ترکیب وخا دا دویم اسوائی ولا ریب فی المشهورة مبنی لتضمنه معنی من منصوب المحل حفیظ صاحب لا ریب کی دو قراءت راغلی مشهور قراءت لا ریب ده ها او بل قراءت راغلی ده شاذ دا ابو الشعثاء قراءت لا ریب فیه راغلی سراغلی نو تا توائی حفیظ صاحب لا ریب فی المشهورة لا ریب پا مشهور قراءت کی مبنی سده
الکه ولی مبنی دی ریب اسم دی او اسم کې خو خامها وجه د مشابهت د مبني اصل سره ای لکه مبني اصل کې هو اسما نشته دی د دې وایي لتضمنه معنا من ځکه دی متضمن دی معنا د سلره اصل کې لا ریب سوال له دا جواب دی د سوال دا وشلو چې هل من ریب فيه هل آیا سشک شته د قرآن شریف کې نه جواب وشلو لا من ریب فيه لا خو هغه من چې دی هغه فیسه اوس جواب کې نشته دی ها او ریب متضمن شو معنا د سلره د من او من خو حروف نه دی نو کوم اسم چې متضمن شي معنا د مبني اصل لره حرف مبني اصل نه کنه نو هغه څه ګرځي مبني او منصوب مبني دی په سبانه په فتحې سره او منصوب دا محل څه دی د نسب دی على انه اسم لا ځکه اسم ده او اسم د لا کم لا النافیه للجنس چې هغه نفي د سګي او د لا نفي جنس اسم منصوبات نتا سوای کنه پوری به خبره باندې د منصوبات نه کلم مبني او کلم مبني نه پوښ ولا به خبره باندې العامله عمل ان اغه لا نفي جنس چې پیسب هغه د ان بشان عمل کی ان اسم لنسب ورکی خبر له نو ذکرنګ لا نفي جنس هم اسم لسور کی یو لا مشابه د ليس ده هغه د ليس بشان عمل کی اسم لرفع او خبر له یو لا نفي جنس هغه د ان بشان سکی الګ د ان بشان عمل ولي کی د ان سره سم مشابهت نوی لانها نقيضتها لانها افي سيبو لانها نقيضتها ذکر لا د ان د پارس ده نقيض ده نو عمل د لا بد چا ده عمل پشان شي ده ان پوهیږي نو د دوالو منس کې افي سيب جامع د تضاد راغی د سره راغی پوهیږي ضد سره مشابه کنه نو دا د یو بل متقابلین شو ها د یو بل نو دا حمل د نقیص شو بچا باندې په نقیص باندې اپی سے دواړه د تحقیق تفار راضی دواړه خو ان تحقیق د اثبات کی او لا نفی جنس تحقیق د نفی کی اغم حرف تحقیق د دامو خو هغه د اثبات تحقیق کې دی دا نو د یو بل نقیص شو کنه د یو بل نو په یو خبره کې خصوص شلو اے مشابه شو خو په یو خبره کې د یو بل ضدین شو کدی ته ګورو چې دواړه د سره پار راځي تحقیق د پاره نو دا به کې مشابهت ته ها هغه تحقیق حرف تحقیق ادمو خو هغه تحقیق د یو سیس کې او د هغه د ضد سکی تحقیق کې نه تضاد پکې مراد تاسو په نه شولې نو دا حمل د نقیض د بچا باندې او حمل د نذیر هم په نذیر باندې شو ها حمل د اے لا د ان د پار نذیر د په تحقیق پوهیږي او حمل د نقیص په نقیض هم ده هغه تحقیق د سکی د نفی کې او د تحقیق د سکی د اثبات دویمه وجه ولازمه للاسماء لزومها فی سب دی لازم دی د چا سره د اسماء سره څنګه چې ان سره لازم اے اغم په اسم داخلي کې دام په اسم یعنی اغم مبتدا خبر باندې داخلي کې دام مبتدا خبر باندې دې پورې پوه شولې وفي قراءه ابي الشعثاء رحمه الله مرفوع اغوي سده بلا بلا سرا التي هغلا بمعنى ليس چاغه په معنا ده تاسو پوه شولې ول د دواو قراءتين ومنس کې فرق څه شول العربه مشهور قراءت او غیر مشهور لا نستاس محشل کلی الفرق بين القراءتين ان الاولى توجب الاستغراق اولنینا اے استغراقا نفی در ریب رالالا خو په طریقې د وجوب سره او په دې دویم کې نفی در ریب استغراقا دا خو په طریقې د وجوب سره نه په طریقې د جواز سره بل احتمال پکې مشته کیسه په نه شولې لا ریب کې ریب نفی شو
او نفی د ریب په طریقې د استغراق سره وجوبا راغله او بلا ریب کې هم نفی د ریب په طریقې د استغراق سره راغی خو وجوبا نه جوازا یو بل احتمال پکې مشته بل احتمال پکې اپی سے بوله چې لاره به کې تعالی نفي جنس کړلا نو جنس دې نفي کو کنه او نفي د جنس مستلزم د نفي د هر فرد لره چې جنس دې نفي کو نو یو فرد بنو ولیک یو فرد فاتي نو جنس خو به زمون د یو کې موجودي بیا خو نفي د ټولو رانه نو الته استغراق وجوبا راغی خامخا استغراق الته منی پوهیږي لکه چې نفي د جنس کړلا نو دا نفي د هر هغه لره مستلزم او هر چا پیسه د دویم قرائت ته لا ریب ندی صورت کې پیسه بلای نه پی جنس نه ده لا مشابه ده لیس ده او دا نفی د فرد مبهم کې ها نفی ده ځکه نکره راغلی ده لا ریب لا دلته جنس نه نفی شوی فرد مبهم پوښل پیسه نو فرد مبهم دا په دوه طریقو سره اپی سبب یو په طریقې ده اې د فرد مبهم خو اس پته نه لګی دي شي غته کې دي شي دي کې دي شي نه کله به چې ټول نفي کې نه دی په کې الله سکیږي په نه شوې په د فرد مبهم نفي به کله راځي چې ټول نفي کې نه الله وسه اپی سے پوښولې نو اوس وګوره لا ریبن کې دا ریبن نکره ده او واحده نکره ده واحده پوښولې په خبره باندې نو پدې کې اپی سے یو معنا جنسی والا یو بکې معنا د عددیت رااله لها تو لا رجل فی الدار لا نو چې رجل لنفي کو ندی کې دوه احتمال دي اپی سے لا رجل فی الدار سړی پکې نشته دی بلکې خزه ده پکې ندی صورت کې نفي د سره علی د جنس خو بل طرف ته لا رجل فیها رجل فکی بل رجلان و رجال دوا درې دي پکې یو نو اوس اپی سے یقیني دلته نفي د سره راځي د جنس او الته یقیني نفي د سره اتل نو لا ریب فيه څه مطلب ده قرآن شریف کی شک نشته بلکې یقین دی بلکې یقین دی هغه دوا احتمال دلته راځي خو بیا به دا بل احتمال خپل نه راځي کنه چې یو ریب نشته دی نو نور به نعوذ بالله نه یو ریب نشته دی نو الته استغراق په طریقې د سزر راغی او دلته استغراق په طریقې د جواز سره بل احتمال به کې راځي نو هغه قرائت څه شو معتبر شو وفيه خبره لا مشابه د ليس ریب اسم یا لا نفی جنس او ریب اسم کنا او فیه چی دینا خبره دا ورلا نو لا نفی جنس لا ریب اسم او فیه عام طور د لا نفی جنس د دې خبر مخ کی بچا باندې په اسم باندې او خاص کر چې ظرف واقع شي نو دی وای ولم يقدم دا فیه پر ریب باندې را مخ کی کما قدم فی قوله تعالی لك څنګه چې دی قول الله تعالی کرام مخ کې شوی دی لا فیها غول لا نشتا په خمور د جنت کې د جنت په شرابو کې څه غول نشتا د جنت په شرابو کې غول هلاکت او سردردی نشتا نو لا غول فیها نه دی لا فیها غول لا نو دلته فیها را مخ کې شوی دی او دلته لا ریب فیه کې لا فیه ریب نه ویل کی پوش ولا بخبره باندې دلته تقدیم نه راغله التا ولی اپیسه ځکه التا مقصود تخصیص ته او دلته مقصود څه نه ده التا مطلب دا ده چې عدم غول چا پورې خاص ده په خمور د جنت پورې اے نصر دردی چا پورې خاصه ده د جنت په شرابو کې نه د دین معلومه شول چې سردردی د دنیا په دې کې شته ده ها او کدل تافیز سے مونږ لا فيه را مخ کی کو نو بیا به معنا دار چې عدم ریب نشک په قران پورې څه شلو خاص شلو نو ولی په نور آسمانی کتابونو کې شک دی بیا ای کې هم شک نشته پوهیږي نو دغه خلاف وهم راتللو په دې وجوانی دلته فيه څه نه شلو اے شک د آسمانی کتابونو کې په یو کتاب کې نشته دی پوهیږي خبره باندې او کته لا فيه ریب ویل بیا به مطلب دار چې عدم ریب دې پورې خاص دی عدم ریب
ځکه تقدیم ما حقه تاخیر تاسو وای حصر او اختصاص پیدا کی نو لا فيه ریب څه مطلب عدم ریب دا مختص ته پیه پوری نو څه مطلب د قران نه علاوه په نورو کتابونو کې شک ته ولې آی کې هم شک نشته نو دا معنا غلطی ده لغه او لا فيها غول ویل شي ځکه عدم غول چا پورې خاص شول د جنت په شرابو نو د دنیا په شرابو کې غول راغی اگر راشي کنه نه پوهیږي نو تا توای ولم يقدم اخفيه خبر ده دا رامخ کې نشو څنګه چې دی قول الله تعالی کې رامخ کې شوی دی لانه لم يقصد ځکه دلته پیسه مقصود نه ده اراده نه ده تخصیص د نفي الريب پچا پورې په قران شریف پورې من بین سائر الكتب وما بین نور کتابونه کما قصد سمه لك الت اراده د تخصیص راغلی ده الت مونږ وایو ادمي غول چا پورې خاص ده په خمور د جنت پورې نه غول چا کې راغلی د دنیا په شرابو کې او دلته دې څه نشو ویل چې ادم الریب چا پورې خاص ده قران شریف پورې بیا خو په نورو کتابونو آسمانیو کې سره ریب او ای کې هم څه نشته پیسه پوښولې ریب اسم شو فيه او یا فيه خبر مکوا اغزور ترکیب او صفته یا بدا فيه څه شي دریب دفاره او للمتقین شات هغه شي او دا هدن نه ده دا بنصب معنا منصوب على الحال دا بمنصوب بنا بر حالیت پیسه بوش ولې نو لا ریبا کائنا فيه نشته داس شک چې قران شریف کې کائنی په داس حال کې چې دا هدایت ته داس شک نشته للمتقین د چا لپاره دریم ترکیب اول خبر محذوف افیس خبر څه ده اے ریبا د لا لپاره اسم شو ها او خبره محذوف ته نګور دي شو لا ریب لا او دا پیه هدن نه دا ځان جمله ده بیا ها دا لا ریب پیه کې چې کوم پیه ده دا فيه د ریب سره نه ده دا شاته سره ولګي نه پیسه لا ریب فيه پیه هدن لا ریب پیه دبل پیه مونږ راويستو ها لا ریب ده نو دې لمون خبر محذوف کړی وای کنه نو لا ریب فيه قرآن شریف کې شک او پیه هدن په دې قرآن شریف کې هدایت ته پیه به خبر مقدم شي او هدن نکره د مبتدا مؤخر بشي په بشوله کما فی لا زیرا لك لا زیرا کې لا زیرا فيه لا ضرر کې لا ضرر فيه لا باس کې لا باس علیک دسی ویل کېږي کنه نو دلته هم لا ریب ولذلك او د دې وجنه چې خبر محذوف شي پیسه نبي با وقف على لا ريب بیا په لا ريب باندې سوکړل شي وقف لا ريب او فيه هدى على ان فيه خبر دا فيه بس شي او قدم عليه دا برا مخکې شوی په دې هدن باندې ولي لتنکیره تاسو وایي چې مفتدا نه کړئ نه بیا خبر را مخکې کوي چې تخصیص فکر راشي غا افي سب تقدیر پیدا شي لا ريب فيه هدى دو ترکیب شوها په سب د الف لام میم نه پدې ها سو ترکیب د الف لام میم دو ترکیب شوغا لا ریب خو سره ملاو شو اوس وای یکون ذالک مفتدا دا غدریم بیانی چې ذالک څه شی پیسه مفتدا شي او کتاب څه شي خبر شي ذالک څه شي مفتدا او کتاب به څه شي اے الف لام میم خو څه شولو خبر د مفتدا محذوف شو هذا الف لام میم یا المتحدى به الف لام میم دا ترکیب ذکر کو کنه خو ذالک الكتاب کی بل شان ترکیب کی ذالک به مفتدا شی الكتاب به شي دا وزن له جمله شي ها نو ذالک الكتاب معنا به شي چې دا کتاب ده دا نو ذالک الكتاب ذالک دا قران شریف الكتاب بس کتاب صرف دے ده ها تاسو وګورئ ذالک صدا معرفه ده الكتاب هم صدا او حمل معرفه په معرفه باندې دا حصر او اختصاص څه مطلب کتاب بس صرف دا ده نور نشته نور هم ډیر شي دي نو تاسو به وایئ چې دا الكتاب نه مراد کتاب کامل ها نه حصر د کمال کتاب په ذالک کې راغی د نفس کتاب رانه غی حافظ ذالک دا قران شریف الكتاب یعنی الكتاب الكامل په بنشوله خپل درتوای علامانا انه الكتاب الذي هغه کتاب یستاهل
چې دی اهل ګرځي ايو سما کتابن چې بس دته دی کتاب ویلی شي لاندې راکې لیکلي یعنی حصر د جنس په اعتبار د کمال سره ده ها دا څنګه چې بس کتاب یوازې صرف دا ده نه کامل کتاب بس یوازې پونه شله بيسه یا کیسه ذالک مفتدا ده الكتاب ولا خبر نه ده الكتاب صفته دا بوله شي او ما بعده شات لا ريب فيه را روان ده غبي شي او دا ټول جمله اوس خبرو الف لام میم خبرو الف لام میم مفتدا شولا ٹھیک شو نو ذالک مفتدا الكتاب خبر ندا جمله کا خبر کده چا د پاره د الف لام میم د پاره یاد سیو کا ذالک موصوف الكتاب صفت موصوف صفت مبتدا شولا او لا ريب فيه خبر شولو دا ټول جمله واست الف لام میم د پاره څه شولو